بسم الله الرحمن الرحيم. فصل حكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل اختلافا لفظيا نحو جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت لزيد. مصنف د باب اول دویم فصل په بیان دی اسم معرب حکم کې راوړل. دې کې ته مصنف د اسم معرب حکم بیانوي. مصنف د باب اول دویم فصل د څه شي په بیان کې راوړل؟ د اسم معرب د حکم په بیان کې، د اسم معرب د حکم په بیان کې ته راوړل. ټیک ده. حکم هغه اثر ته ویلی شي چې په څه شي باندې مرتب شي. حکم څه ته ویلی شي؟ هغه اثر چې په څه شي باندې مرتب شي. ټیک شوله که نه؟ یعنی په دې ځای کې حکم نه مطلب به څه وي؟ هغه اثر چې د اسم معرب باندې د عامل د وجې نه مرتب شي. هغه اثر چې په اسم معرب باندې څه شي؟ مرتب شي د عامل د وجې نه. د دې څه ویلی شي؟ حکم. ټیک شوله که نه؟ دې ځای کې مراد د حکم نه دا ده. اسم معرب حکم. حکم یې څه ده؟ ان یختلف آخره باختلاف العوامل، چې بدل شي، مختلف شي آخر د دې د عواملو د اختلاف د وجې نه. ټیک ده که نه؟ اوس دغه اختلاف لفظي وي او که تقدیري وي. پوهېږې؟ که دغه اختلاف لفظي وي او که تقدیري وي، او دغه اختلاف که ذاتي وي او که حقیقي وي. ټیک ده که نه؟ صفتی، حقیقي نه صفتی. دغه اختلاف که ذاتي وي او که صفتی وي. پوهېږو یا؟ حکم یې څه ده؟ چې د اسم معرب آخر به بدلیږي د عواملو په اختلاف سره. څه سره؟ عواملو په اختلاف سره. او دغه اختلاف که بیا ذاتي وي او که صفتی وي. ذاتي مطلب څه ده؟ چې آخر کې حرف بدلیږي. څه بدلیږي؟ حرف. لکه جاء ابوک رأیت اباک مررت بابیک. حرف بدلیږي که نه؟ زما په واو څه ده؟ ټیک ده که نه؟ په واو څه ده که نه؟ ورأیت اباک پس سره ده؟ فالب سره ده نصبي او جر په یا سره ده. پوه شئ په خبره باندې؟ یا صفتی وي حرکت بدلیږي پکې. جاء زیدون رأیت زیدن مررت بزیدین. او بیا تاسو ته مې ووایي صفتی کې حرکت بدلیږي او ذاتي کې به حرف بدلیږي. پوه شئ؟ ذاتي کې به څه بدلیږي؟ حرف بدلیږي. او صفتي کې به څه بدلیږي؟ حرکت به بدلیږي. ټیک ده؟ او بیا تاسو ته مې دا ووایي چې که اختلاف لفظي او که تقدیري وي، ذاتي او صفتي دواړه، ذاتي او صفتي دواړه دا به لفظي مرتلی شي او تقدیري به مرتلی شي. څه مرتلی شي؟ لفظي به مرتلی شي او تقدیري به مرتلی شي. لکه د ذاتي لفظي مثال به څه وي؟ جاء ابوک رأیت اباک مررت بابیک. او تقدیري مثال به څه وي؟ لکه مسلمیه وله 14م قسم چې کوم دا ورستو روان دی انشاءالله. ټیک ده که نه؟ پوه شوې؟ دې کې تقدیري اعراب شته که نه؟ جاءني مسلمیه رأیت مسلمیه مررت بمسلمیه. حرکت ولا ده غالبا. ټیک ده که نه؟ او که چیرې صفتي وي نو بیا به هم دا یا لفظي وي یا به تقدیري وي. لکه دواړه مثالونه مصنف درکړي جاءني زیدون رأیت زیدن مررت بزیدین. او صفتي تقدیري ولا مثال جاءني موسی رأیت موسی مررت بموسی. پوه شئ په خبرې باندې که پوه نه شوې؟ ټیک ده. دې کې خو څه نشته که نه؟ اسان ده که نه؟ ګورئ څه مې ته ووایي حکم د اسم معرب څه ده؟ چې دې اخر د عواملو په اختلاف څه شي عمرانه؟ اوده یې که څه؟ چې دې اخر د عواملو په اختلاف سره بدل شي. پوه شوې؟ اوس دغه اختلاف که ذاتي وي او که صفتي وي، بیا که لفظي وي او که
تقدیری وي پوهیږئ ذاتی مطلب څه چې آخر کې څه بدل شي حرف بدل شي او صفتي چې حرکت بدل شي آخر کې څه بدل شي حرکت بدل شي ټیک ده که نه یول مثال مې څه ذکر کړه جاء ابوکا رأیت اباکا مررت بی دویم مثال مې څه ذکر کړه جاء زیدون رأیت زیدن مررت بی زیدین بیا ته مو ووایي چې بیا به دا لفظن وي یا به تقدیرن وي لفظن ذاتی مثال به څه وي لکه جاء ابوکا رأیت اباکا مررت بی ابیکا و تقدیری مثال جاء مسلمیه رأیت مسلم مررت بی مسلمیه پوهیږئ په خبره باندې او بیا مې د ذاتی او د صفتي د صفتي لفظي مثال به څه وي د صفتي لفظي مثال به څه وي جاء زیدون رأیت زیدن مررت بزیدین او د تقدیری مثال به څه وي جاء موسی رأیت موسی مررت بی موسی موسی کې تقدیري اعراب دي که نه رفع په ضمیر تقدیري نصب په فتحې تقدیري سره جر په کسر تقدیري سره پوه شویم والاعراب ما به يختلف آخره معنی مراد حرف یا حرکت ده معنی مراد څه ده حرف یا حرکت ده او با سببیه ده با سببیه ده ٹھیک ده کنه والاعراب حرف یا حرکت ده الاعراب ما ها حرف یا حرکت ده به چې د هغې په سبب سره یختلف آخر المعرب مختلف کېږي د معرب آخر اسم معرب آخر پوه شو په ترجمې باندې اعراب څه ته ویلی شي حرف یا حرکت چې د هغې په ذریعې سره د اسم معرب آخر څه کېږي بدلیږي پوهېږئ په خبرې باندې لکه جاء زیدون رأیت زیدن مررت بزیدین دن 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 په زما فتحه او کسره چې کوم راغلو ټیک ده که نه دا اعراب دي دا څه دي اعراب دي پوه شئ جاء ابوکا رأیت اباکا مررت بابیکا واو الف او یا دا اعراب دي په دې ځای کې دا څه دي اعراب دي پوه نه شوې ښه والمعرب كالضمة والفتحة والكسرة والواو والالف والياء اعراب ته وخلو چې ضمه فتحه کسره واو الف او یا دا اعراب دي ښه دا څه دي اعراب دي دا به د کلمې په اخر کې بدلیږي رو بدلیږي به پوه شوې پې دا به د کلمې په اخر کې بدلیږي رو بدلیږي ضمه فتحه او کسره دا معرب او مبني دواړو د پر استعمالیږي تا سره ښه الضمة والفتحة والكسرة څه د پر استعمالیږي معرب مبني دواړو د پر استعمالیږي خو که چیرې ضم بغیر د تا نه فتح بغیر د تا نه او کسر بغیر د تا نه شي نو بیا صرف د مبني د پر استعمالیږي بیا صرف څه د پر استعمالیږي او صرف د معرب د پر رفع نصب جر استعمالیږي فرق باندې پوه شوې ضمات تا سره فتحات تا سره کسرت تا سره معرب و مبني دواړو د پر استعمالیږي ضم فتح کسر بغیر د تا نه دا صرف مبني د پر استعمالیږي او رفع نصب جر صرف دی معرب د پر استعمالیږي ورسېدو یا ټیک شوله که نه نو وإعراب الاسم على ثلاثة أنواع چې اسم اعراب په درې قسمه دي اسم اعراب په درې قسمه دي اسم معرب ولاو ټیک شو که نه اسم معرب اعراب په څو قسمه دي په درې قسمه دي رفع نصب جر رفع نصب جر اوس اعراب مو پېژندلو و د اسم معرب اعراب مو پېژندو چې په څو قسمه دي رفع نصب جر دا خو ته پاته چې په څو شو سره سي که نه واو سره سي په ضمیر سره سي په الف سره سي ټیک ده که نه په دغه درې شیانو سره سي او نصب څو شیانو سره سي الف سره سره یا سره فتحې سره واو سره نرسي کسرې سره ټیک ده که نه فتحې سره سي کسرې سره سي یا سره سي
او الف سره رسي اوج ټیک ده کنه اوج اجر په کسرې سره په فتحې سره او په یا سره اوج په درو شنس کرسي پوه شو به کنه اوج پوه نه شو رفع په څو شنس کرسي په څلورو سره ټیک ده کنه اوج زما په درو سره زما او یا یا سنرسي زمي سره واو سره والف سره زمي سره واو سره والف سره ټیک ده کنه او نسب دا الف سره یا سره ټیک ده کنه او فتحې سره او په کسرې سره څلور سره ټیک ده کنه او جر په یا سره فتحې سره او په کسرې سره پوه شو ان شاء الله به عربو کې مو ویو پوه نه شوي نو رفع نسب وجر رفع ونصب وجر ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخير ومحل الاعراب شوي ده بحرف اخير وي سببي حرف اخير د اسم بوي لکه مثال کې زید کې دال دا نو دال محل اعراب ده مثال الکل ټول مثال وزدر کوي په جوګه کې تلګي خو غوړي د کتاب تلګ قام زیدن نو فقام عامل قام چه فعل کنه عامل لا وزيد معرب زید اسم معرب ده وزمت اعراب وزما په دې کې د دال باندې پیش د تنوین د څه ده اعراب دي والدال محل الاعراب ودال محل اعراب ده دال څه ده محل اعراب نو علم انه لا يعرب في كلام العرب الا الاسم المتمكن دې زنه دا خبره کی چې په کلام عرب کې معرب مدوا شون صرف مو سو شونه دوا شون یا خو به اسم متمکن وي چې کله په ترکیب کې وکي ټیک ده کنه اسم متمکن چې کله په ترکیب کې وکي دا معرب ده او دویمه فعل مضارع چې کله د دې سره نون جمع ونونه نون جمع نه وی لګیدلای نون جمع مونږ نه وی لګیدلای او یا نون تاکید وسکه نه وی لګیدلای یا وسکا نون تاکید نه وی لګیدلای نو بیا فعل مضارع سوي معرب وي وعلم انه لا يعرب معرب نوي في كلام العرب وكلام العرب كي للاسم المتمكن مگر اسم متمكن وفعل المضارع وفعل المضارع وفعل المضارع كلا چې کله خولوي دا نون تاکید او نون جمع منسنا ونون تاکید نه ټیک شو کنه او اسم متمکن وکړه معرب بي چې کله په ترکیب کې وکی شي ټیک ده کنه وسجيء حكمه في القسم الثالث ان شاء الله تعالى وچه پښین شلې د ذکر په څه شکر سي په قسم ثالث کې به روسي ان شاء قسم ثاني کې روسي ان شاء الله تعالی په مضارع بحث کوي ښا په مضارع بحث په کلر سي په قسم ثاني کې روسي ټیک ده کنه الته ان شاء الله د بیا ویایو ټیک ده پوه شو په د تعریف د حکم دیو اعتراض ورسي چې تو خو وی چې د معرب هغه ده چې عامل د اختلاف د وجه نه اخر بدل شي زه ته اسم معرب وخیم او چې عامل د وجه نه اخر نه بدلېږي لکه ان زیدا قائمون ټیک ده کنه ضربت زیدا انی ضارب زیدا انی ضارب زیدنا رب عامل بدلیږي کنه عامل بدل شو کنه وګوره پہلا عامل ان دا لیکن اب اثر غلی زیدن منصوب رغلی دا دویم سے کہ عامل ضربت زیدن ضربت فعل لکنه و زیدن تی بعد کسر غلی منصوب رغلی دا و انی ضارب زیدن ضارب عامل لکنه اسم فعل و دینه بعد زید سر غلی منصوب رغلی دا ٹھیک ده کنه نو تو خو چې عامل د اختلاف د وجه نه به عامل اعراب بدلیږي او دلته نه دی بدل شوی رفع نصب جر پنځیر غلی ویلې ځکه دې جواب دادا چې عامل د اختلاف د وجه نه مطلب دادا چې کله عامل د رفع په داخل شي نو رفع به ورکوي چې عامل د نصب په داخل شي نصب ورکوي او عامل د جر په داخل شي صبر کوي جر ورکوي او تو چې کوم عامل مثال ورکړي کنه د ټول عامل د نصب دي دا ټول عامل څه دي ځکه چې ان اسم سوي
منصوب وي ان اسم سوي منصوب وي او دغه رنګ دی فعل د فر مفعول به دا دویم مثال کې ضربت زیدن کې نو مفعول به سوي منصوب وي انی ضارب زیدن کې د زیدن مفعول به دی ضارب دی پر دا مفعول به سوي منصوب وي نو تو مثالونه ټول د نسب ورو کړی دي اگر شامل دی بدل کړای خو عامل تقاضا د نسب کوله نو ځکه منصوب دي ځکه نه دی بدل شوی کچیر د عامل دی پیرا په داخل کړ نو بیا وسویر کوي لکه جاءنی زیدن رایت زیدن ومررت به